بیا هغه ملګري زمانه یو سوال وکړو او ما ته دا ریکویسټ هم وکړو چې مفتي صاحب د الله د رضا لپاره دا خبره به کې وکړئ که بیان کوئ دا یو خبره به کې لازمي وکړئ چې ډېر خلک په دې غلط فهمۍ کې دي چې د هغو دا غلط فهمي لرې شي د هغه نه ما ځان پوه کړو هغه وایي چې داسې مسله ده تاسو ته هم بیانوم اکثر خلک داسې چل کوي چې یاره د کریاني دکان دی د سپیر پارټ دکان دی یا داسې نور د دوایانو دکان دی نو دا حساب د هر یو څیز دا لیکل دا ورته لږ ګران ښکاري چې یاره اوس د کریاني دکان دی واړه واړه شیزونه دي یا کیلونه ده یا چې کوم دی بل څه څیز دی سپیر پارټ دي د هغې وړې وړې پرزې دي اوس نټونه دي که نه نو په یو ډبه کې 200 نټه راځي 1500 نټه پکې راځي او ځینې پکې ډېر وي اوس به یو نټ ته شماروم او ټکه 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 دا به څونه به شماروم ټاپیانې دي چکلیټونه دي کیلوني دي وړې وړې کیلوني دي غټې کیلوني دي نو هغه وایي چې موږ داسې چل کوو چې موږ یې په توکه ورولو چې یاره دا المارۍ د دونه ده او دغه ګودام د دونه دی او دغه ګودام د دونه دی د هغې حساب وکړو چې بھائی مثلا دا 10 لکه روپۍ شوې او د 10 لکو روپو زکات ورکړو نو ما ته وایي چې مفتي صاحب دا ټیک کوو موږ که غلط کوو نو دا کار بالکل غلط دی سراسر غلط دی دا خبره ټیک نه ده د هغې وجه درته ښیم وجه یې دا ده چې کله ته حساب کې نو دا سیس خو ستا په حساب کې راغی مثلا د 1 لک روپو مال دی نو ته به د 1 لک روپو زکات ورکړي خو که مثلا ته یې په توکه ورولې او ته ووایې چې یاره دا یو الماری د 1 لک روپو شوه او دا د 1 لک نه نو بیا 2 صورت دي مثلا کمه ده جو که تا د 1 لک زکات ورکړو خو جو ټیک د ذمه دې فارغه شو خو که دا د 1 لک نه او دا د 1.5 لک یا د 1,20,000 نو د 100,000 روپو زکات دې څه کو ادې غبن کو هغه دې وخوړو نو ګناهګار پاتې شوې که نه نو لہذا بهتره خبره دا ده چې بھائی ته به د صفایۍ سره سره د دکان حساب کتاب هم کې ها که یو سړي ته پته ده چې یاره دا الماری د 1 لک نه سیوا نشي کېدی او د ده د اندازه ټیک ده او د 1 لک نه بره مثلا وایي چې یاره 10,000 بسې سیوا ده او د زکات د هغې په حساب سره ورکو او ټیک دی نو بیا خو جو څه پکې نشته خو که مثلا د کمې ورکو نو بیا به ورته مسله جوړېږي زکات یې په ذمه باندې بقایه پاتې کېږي